خوږو مؤمنانو مسلمانانو، الله جل جلاله سره ما په خوږ ایمان خوشحاله کا. که مختصر آیات چې ما ولستو واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ایمان صد پاسا او یا شاخونه دي، بل روایت کې سره پاسه شپېته شاخونه دي. اعلی شاخ او مضبوط شاخ لوی شاخ ته دی چې کوم دی لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده، او ادنا شاخي معمولی شاخي چې کوم دی یو ضروري شی د لار نه لرکول، ازغې لرکول، ګټه لوټه لرکول، شیشه لرکول چې چاته په تکلیفونه رسیږي، دا یې معمولی او ادنا څانګه ده. د دې وجې نه د ایمان بالله صفات دي. لومبې صفت خدا لري چې کله بنده کلمه وی لا اله الا الله محمد رسول الله په دې باندې موږ فرض دي. حدیث مبارک کې راځي لكل شيء علم وعلم الايمان الصلاه. د هر څه لپاره یو نشانه وي، او نشانه د ایمان چې کوم نه داسې شی دا موز دی. موز چې کوم بنده موز کوي پابندۍ سره د هغه په ایمان ته ګواهي کول شي، او چې کوم سړی کلمه وایي او موز نه کوي نو دا به څنګه مسلمان دا به څنګه مؤمن وي چې دی موز نه کوي. دا موز چې کوم دی د ایمان یو غټه علامه ده، چې څنګه دا موز علامه ده د ایمان. دک شان چې روزه در باندې فرضي روزه باندې سي، حج د بیت الله در باندې فرضي مالداري دا هم چې کوم نه نشانه ده. دا شان زکات ته، دا شان چې کوم دی امانت او د وادي چې کوم دی پورا کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اکثر خطبو کې فرمایل الا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. خبر شي دا غبنده ایمان نشته دی، یعنی کامل ایمان نشته دی چا کې چې امانت ماده نوي. یو سړی چا سره امانت کی دی، هغه امانت کې خیانت کول، کدا امانت ته مال وي، کدا اولاد وي، کدا سکول له استادان د مدرسې د استادان دای سره خپل بچی خلک چې کم دیغه کینې وي دی ته سبق کې ادب وته دی ته با اخلاق کې. اوس د سکول یو استاد لګي یا د مدرسې یو استاد لګي، هغه په دې کې غفلت وکي، ادب وته نه خي، اخلاق وته نه خي، هغه ته تعلیم ورنکي، په بل څه کې مشغول کی، د خیانتګر دی. یو سړی ته ډیوټي والا شو، سرکاري ملازم دی، بای دا تنخواه اخلي، دا 8 غنټې ډیوټي نه دا بکې دې پر 2 غنټو ډیوټي کې سستی کوي، هغه صحیح نه کوي. دا تنخواه کې مخلي دا صحیح نه اخلي، دا حرام اخلي. دیال مار دی، دیاړي کوي، 8 غنټې دی چې کوم نه مزدوري کوي، ټیکادار سره دی، مالک سره دی، د په 2 غنټو کې چل ول کوي، اسی وخت ځای کوي، کله واړه بول باندې کوي، کله چای باندې کوي، کله په خېټه می درد دی. دې چې راکما دیاړي خلی دا حرام اخلي، په دې کې برکت نشته دی. که چېرې واقع دی په صحیح طریقې سره هغه خپل ډیوټي کوي، بیا دا تنخواه در پاره، دا دیاړي در پاره، دا حلال هم، دا دې کې برکت هم دی. ځکه کسب چې کوم دی دا کسب سنت عمل دی. یا حدیث کې راځي دا فریضه ده، بعض فست فریضه ده. یو سړی نبی علیہ السلام سره ملاو شو، لاس یې سره ملاو کو، وی لکه دا لاس خو ډېر زیات سخت دي. وی حضور ګټې ماتوم خپلو بچو له چې کوم دی رزق پیدا کوم. یو روایت کې راځي دا لاس ته هغه صحابي ښکل کړه، وی الکاسب حبیب الله، کسب کون کې د الله تعالی محبوب وي.
نو کسب الله تعالی منع کړن دی صحیح کسب کوا صحیح دیاړي کوا صحیح مزدوری کوا صحیح ډیوټي کوا خدا هر چا چې کومه ډیوټي ده هغه ته چې کومه تنخواه ملاویږي ماهانه یا سالانه که چېرې دک ډیوټي دی صحیح کوي دی امانتګر دی او که چېرې دی دا ډیوټي صحیح نه کوي دی خیانتګر دی دغسې هر دیکان والا باغوان والا ډریور او کلینډر ماسټر دفتر ملازمین که چېرې دی صحیح ډیوټي کوي دا تنخواه چې کوم نه کوم نه پیسې اخلي دا در پاره به د برکت زیری ګرځي دا حلال مال دی عبادت دی لیکن که ده پکې غلا غلطي وکړه نو دا چې کوم نه حرامېږي په ده باندې د دې وجې نه امانت خیال به ساتئ حضور به اکثر خطبو کې څه وي الا لا ایمان لمن لا امانت له خبر شئ چې هغه سړی ایمان نشته چې کوم سړی په امانت کې خیانت کوي یو سړی تا ته یو خبره وکړي بھائی دا خبره تا ته کوم خدا خبره به ته چاته کښېنه امانت دی اوس که دا خبره چاته وکړه نو ده خیانت وکړو دی خیانتګر دی ښځو کې اکثر دا مسلې دي وایي تا ته خبره کوم چاته وایم خو تا ته وایم بل چاته نه وایم خاوند ورته ویلي چې چاته نه منایې خاوند ورته وایي ښځې دا خبره به چاته نه کې وایي خاوند ورته وایي چاته به نه خو تا ته یې صرف وایم او چې لږ ساعتې شي ټوله محله ته خبر شي دا ګوره خیانتګري ده حضور پاک فرمایي دا منافق ده دا انسان عملی منافق دی حضور فرمایي د منافق درې علامې دي یو روایت کې څلور علامې دي اذا حدث کذبه کله چې خبرې کوي دی دروغ وایي دا دروغ وینا ویل دا منافق کار دی و اذا وعد اخلفه کله چې وعده وکړي خلاف ورزي کوي خلاف کوي د هغې و اذا اؤتمن خان او کله چې ته امین وګڼې امانتګر وګڼې دی خیانت کوي او کله چې جګړه چا سره کوي و اذا خصم فجره بیا اشخاص ښه کنځل کوي دا د منافق علامې دي ځکه حضور فرمایي الا لا ایمان لمن لا امانت له خبر شئ هغه انسان مؤمن نه چې د امانت کې خیانت کوي او بل ولا دین لمن لا عهد له نشته دین د هغه چا چې د وعدې خلاف کوي چا سره وعده وکړي اول موږ الله سره وعده کړې ده عالم ارواح کې الله ته زموږ ربي موږ ستا بندګانو موږ به تا سره شریک نه پیدا کوو اوس کوم انسان چې دنیا ته راځي او د الله ربوبیت نه مني دی چې کوم دی وعده خلاف یا پیغمبرانو سره وعده کړې ده یا تا خپل خپلوانو سره وعده کړې وي یا چا سره وعده وکړي دا کار به کوم دا کار به نه کوم هغه وعده پوره کول دا د مؤمن مسلمان کار دی او وعده د هغې نه خلاف کول دا د منافق کار دی حضور فرمایي دین نشته چا چې وعده وکړه وعده و برابر یو وعده وي یو لوز وي وعده یو طرف نه وي ته سبا راشه تاله به دا څیز در کوم دا ته وعده وکړه نه دواړه به دلته کینو دا عقد به کوو دا نکاح به کوو دا معامله به کوو دا سودا به کوو دواړو طرف نه په دې چکر باندې به ځو یو وعده وشوه بیا به دواړه دا وعده برابرې عمر رضی الله زمانه ده یو سړی راوسته د فارس د بادشاه زوی راوسته په جنګ کې ونیوی شو قیدي عمر صاحب ته فرمایي مرګي صحابه کرام چې دا سړی د بادشاه زوی دی په ده باندې ډېر کار کیږي بلا قیدیان پرې آزادول شي بلا مال دولت پرې اخیستی شي چې څه پکې عمر رضی الله تعالی دعوت ورکړه د ایمان وی ایمان راړه هغه وی ایمان نه راړم وی چې ایمان نه راړې وی قتل کوي وی قتل کوي بس چې قتله وې څه وخت تپوس پړه د سار مان دی وی پړه مې یو کنډولو بار باندې چې یو کنډولو بوس کوم کنډولو به ولا راړې دا کنډولو ودی سړی لاس کې ونیسلې عمر صاحب ته وایي چې امیر المؤمنین چې تر څو ما دا وبنیس کړي ما نه قتل کنه مې نه وعده لري یا وعده او به واړولې کته بس مکه واړولې الکه دا خو سره جيبه چالو کو دا خو جيبه چاله کې بس راوکړو ما خو چې دا وبته اوس کې
دا اوبه وڅښې نو هغې له پس په رقت توب هغه ځمکې وڅښلې او ښکته توی شوې نو تا نشي په قتلولی ځه ما پرېښولې ځه لږ وخت پس راغی ما ته کلمه وایي زه مسلمانېږم هغه وی زما اړه کې مخکې نه دا خبرې ګرځېدې خو ما معلومول ده که مخکې مې ایمان راوړی وي خلک به چې د مرد دیر راوړل د مسلمان وعده وي جبه وي چې یو سړی جبه وکړي وعده وکړي دې واجب نه به تختی نه موږ ستاسو سره معاملو کې شیخ ارته او معمولي غوندې بل څوک لږې پیسې سیوا راکوي بس هغه سره واده ماته پیسې خو دې زیاتې واغستې خو ځان یې بېدینه کړ په ځان کې منافقت اثر دی خوی دې ځان کې راوستو رشته به یو سره خبره وکړو چې تاله درکو او بله ښه غوندې غوړ غوندې میلاو شي بیا هغه پرېږدو هغه ته وایي نه دې بل له ورکوو دا واده خلافي ده حدیث مبارک کې راځي اول چې چا تپوس کړی وي ستا د یو څاروي ستا د یو بچي ستا د یو معاملې اول حق د هغه پاتې شي بیا بل دې کوي عبدالله مبارک صاحب یو بزرګ دی لوی شیخ الحدیث لوی عالم دی پیر دی یو کال به چې کوم دی په جهاد کې تورن یو کال به په حج کې سفر کو چې کله حج سفر له بتو ډیر زیات تجارت په وکړو او ډیر زیات سخاوت په کو د جهاد په کال باندې چې تو کله تلو یو کافر سره مقابله لاله کافر او د یو بل غزارونه کول اج هغه د لاندې راغی کافر د لاندې راغی عبدالله مبارک صاحب تر اوچته کړه هغه ته لږ صبر وکړه قتلو مې ما لږ مال ټیم راکړه زه لږ عبادت کوم د خپل خدای هر څه چې خدای نور عبادت کو د بت عبادت کو خپل شرکی کار کو عبدالله مبارک صاحب ته یې ځوکه هغه په خپل عبادت باندې لګي سار شو عبدالله مبارک صاحب وایي چې دا مشرک سړی دی کافر په توره تېره سر غوڅومه چې ختم شي څنګه چې توره اوچته کړه دا سړی کتوم هاتفي آواز وشو واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وفا کوئی په وعدې باندې د وعدې مطابق په تپوس کېږي قیامت کې عبدالله مبارک دا آواز واورېد یو دم یې توره غوځار کړه په جړا شو یو سیټ ته ودرېد دا مشرک کافر چې د خپل عبادت نه فارغه شو ده ته یې وکتل چې صاحب ته خو یا خو د ما باندې توره راغستې وه زه دې قتلولی به یا دې توره وغورځول او سیټ ته ولاړې جاړې وایي ستا په باره کې الله ما ته عتاب راکړو ملامت یې کړم ما تا سره وعده کړې وه چې تر خپل عبادت نه فارغ شي زه به قتلوم ته لا عبادت نه فارغ شوی نه وي ما قتلولی ما ته هغه کائناتو مالک خالق چې کوم نه آواز وکړه چې دا غلطي کې وایي ښه داسې خالق داسې مالک داسې ذات چې کافر متعلق د یو مرتد متعلق چې کوم نه الله دوست چې کوم نه هغه ته زورونه کوي چې دا کار غلط دی یو دم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دا سو دا په وعده باندې وفاداري وه که چېرې موږ تاسو خپله وعده باندې وفاداري کوو همدغه عمر رضی الله زمانه ده دوه کسانو سړی نیسلی دی راوستو عدالت ته دربار ته راوستو د زموږ پلار وژلی دی هلکه ولې د پلار وژو وایي صاحب ډېر لرې سفر د مدینې نه ډېر لرې وطن کې سفر نه راروان وم اوښ مې موږه شو زه هم ستړی شوم د یو باغ په سوري باندې هغه اوښ له مې ګوړه وتړله او زه لږ وده شم چې راپاڅېدم اوښ په د باغ کې چې څه پاڼې ماڼې خوړلي څه خوراک پې کړی چې راپاس ومې کتل اوښ په دې کپړی لګېدلی په غرګي باندې مړ پروت و ما وی دا چا وژلی چا وژلی چې ومې کتل یو بوډا را روان دی بابا ما ته غوسه وکړه چې تا زما په فصل کې اوښ پرېښودلې بس بابا ما مران ونیسو بس هغه بوډا سړی بس سات یې وت مړ شو ته خو به اوس قتلېږي د بوډا بابا بدل کې به قتلېږي وایي په سړی سار ماندې عمر صاحب دې پړې سار ماندې وی صاحب په لمې دار ماندې چې یو یهودي نه مې قرض راغستی دی وام چې کور ته لړې او دا قرض ادا کړم هغې نه پس که ما وجنې ومجنه ای زامن ماله ستا څه پته لګي ماله ضمانت راکړه داسې جمع کې خلکو ته ګوري دا بوډا دا سړی ګوري چاپېره چې ما به څوک ضمانت وکړي ابوذر صاحب ته داسې وکتل هغه هم داسې چې دا خو بې اصلي سړی دی
پاسې د ابوذر صاحب رضی الله تعالی ډېر فلا انسان د دنیا نه بالکل تارک دنیا بالکل پرېښودې وه وایي چې زه به یې ضمانت وکړم وایي دا سړی پېژنم نه پېژنم نه زه یې ضمانت کوم دا حالت چې ما وکتل بس دی مجبور دی وایي که دی رانغی ته به قتلېږي وایي بالکل حاضر ورځې مهلت یې وغوښتو یو ورځ کې درې ورځې مهلت یې وغوښتو ډېر لرې ځای و چې ومرض شوه مسله دا ده چې مرض باندې نور پرېوځي که سړی رانغی نو ابوذر صاحب به قصاص کېږي مازدیګر ټیم دی خلک ناست دی امیر المؤمنین ناست دی بلا خلک ناست دی لږ ساعت چې کوم دی نور پرېوتو ته پاتې دي چې که چېرې دا سړی رانغی نو ابوذر صاحب به په دې کې قصاص کېږي د نور پرېوتلو لږ غوندې مخکې دوړې خېجي سړی راغی او ډېر په سنګېدو ډېر په تکلیف سره عمر رضی الله خوا ته مخې ته راغی وی امیر المؤمنین معافي غواړم ما ته په لاره باندې سوالای څه تکلیف و یا کې جاوه خرابه شي هر څه هغې باندې مشغول ما وخت ډېر تېر شي په دې وجه باندې لږ ناوخته مې کو حاضر یم جي خلک حیران شو څنګه چې عمر رضی الله حکم کو چا دې قتل کوي هغه هلکان دواړه یا امیر المؤمنین نه نه موږ دا سړی نه وژنو موږ معاف کړی د خدای لپاره د دومره په واده باندې وفا چې کله راتله کور نه د خپل کور ماشومان ښځې بچو ورپسې چغې والې چې څه لځې مدینې منوره کوم ځای ده دا څومره 3-4 ورځو مزل دی تا په څوک راځي خو نه وایي نه ما واده کړې ده واده برابر وم موږ چا ته پرېږدې خپل بچو ورپسې ژړل ښځې ورپسې ژړل لیکن وفا په واده باندې څومره خپل سر چې کوم دی هغه حاضر کو الله تعالی ورته دنیا پیدا هم ورکړه که چېرې موږ تاسو په خپلو وعدو باندې وفا وکړو یقین وکړه دنیا کې هم فایده میلاویږي آخرت کې هم فایدې دي دا د ایمان صفات دي چې مؤمن به د وعدې خلاف ورزي نه کوي یو مجبوري راشي شرعي عذر راشي جدا خبره ده امانت کې به خیانت نه کوي مؤمن به دروغ نه وایي مؤمن به چا غیبت نه کوي چا مال به نه ضایع کوي دوه کسان به نه جنګوي چې دا صفات وي هله به مؤمن وي او که نه صرف منځونه او دسونه دا ایمان نه دی صفات د ایمان چې انسان کې راشي هغه ته مؤمن ویلی شي الله تعالی دې موږ په حقیقت کې ایماندار کړي موږ او تاسو خفه کېږئ ما خو چې کوم دی منځونه به هم کوو او دسونه به هم کوو سبق تلاوت به هم کوو لیکن که ورته ووایو چې بھائی مسلمانې مؤمنې پښتنې پلار دې مړ دی خور دې غریبه ده واده شوې ده بچي چې کوم دی غریبانان دي د خپلې خور له حصه ورکړه دا د الله حکم دی د پیغمبر حکم دی د قرآن حکم دی چې ورکه خپل واتو حقه خپل حقدار له حق ورکه وایي دا به وشي خیر دا دوره خبره نه دوره خبره ولې نه د قیامت پر ورځ باندې به دا څنګه به ته ادا کوې ټولې نیکۍ به ستا چې کوم دی خور له به ځي ټولې نیکۍ به ستا چې کوم دی په پوله ځي ماسي له به ځي دلته خو څوک چا پسې الله تعالی سپای نه رالیږي نو چاله سزا دنیا کې ورکوي خو چې آخرت ته لړ شي چې څومره حجونه څومره عمرې څومره خیراتونه څومره صدقې دې کړي دي دا ټولې به د خور له لاړې شي ولې تا د خور نه غصب کړو د خور حصه کېده تا وله نه ورکوله د مور حصه کېده تا وله نه ورکوله سره په پوه حصه کېده تا وله نه ورکوله منځونه او دسونه خو دې ډېر زیات ښه کول حجونه عمرې خو دې ډېرې ښې کولې او ډېر ښه خیراتونه دې کول صدقې دې ورکولې لیکن غصب خېټه دې ورشولې غاصب دې دنیا کې هغې غریبي غږ نه شو کولی یا د شرم حیا نه یا کمزوري وه ما خو تاسو ویلي چې مسله دا ده په میراث کې چې یو شیخ وفات شي شیخ پېژنې که یو عالم شیخ پیر وفات شي او 4 زامن دې پاتې شي او 2 لوڼه دې پاتې شي مثال په توګه سي 4 زامن دې پاتې شي او 2 لوڼه دې پاتې شي او شیخ هیڅ شی نشته صرف تسبیح دي ورسره 1500 تسبیح دي اوس 1500 تسبیح په دې رونو کې یو ورور شیخ دی طالب دی دا به نه وایي چې زه طالب یم تاسو زمیندار په تسبیح پسې پوهېږئ دا مال راکړه نه دا تسبیح به لس ضایع شي څو ځایه تسبیح به لس ضایع شي 50 په جدا جدا شي نو سلسل به رونو له ورکي او 50 دانې به خویندو له ورکي هله به ته شریعت باندې عمل کوې هله به ستا غاړه خلاصېږي نو وروڼه چې تسبو ویشته دی د تسبو چې کوم دی معافي نشته د ځمکو به وي نو به وي معافي د کورونه به وي بس هغه مشر به خېټه ورچولي هغه کشران بیا تباه شي
چې کوم په کور ناست وي هغه به خېټه ور واچوي هغه نور به تباه شي د قیامت پر ورځ باندې لمن الملک اليوم لله الواحد القهار چا دپاره نن بادشاهي ده اواز به وشي الله به بادشاهي کوي مظلوم به راشي حدیث دی زندان ته نه وایم دا مفلس دی دا غریب دی هغه سړی یو سړی به راشي مظلوم یا الله دې انسان دنیا کې چې کوم نه مانه غصب کړو مال غصب کړو حدیث مبارک راځي د انسان سره به دومره بې نیکۍ د غرونو عمره نیکۍ وي او دی به څه وایي الله ته به وایي دې انسان مانه دنیا کې دا غصب الله به ورکړي نیکۍ او غرونو عمره نیکۍ به یو مظلوم به راځي وړي به څوک پوي زه وهلی وم څوک پوي ما باندې بدنامه پورې کړو څوک پوي ما پسې غیبت کړو څوک پوي زه کنځلی یم خو یو مظلوم به راځي نبی علیہ السلام فرمایي اخر کې به هغه ټول نیکۍ بل څوک اوسي حقوق العباد کې به لاړ شي حقوق الله خو کې حقوق العباد ته هم لږ غوږ کېده اخر کې چې هر څه خلاص شي د هغې نه پس په لور خور راشي یا به یو مظلوم راشي ګاونډي به راشي دعوه به وکړي الله تعالی دې انسان ما سره دا ذات کړه الله وایي د ده خو نیکۍ نشته روز دا بدی راوالی د مظلوم دا بدی راوالی ګناهونه په ده باندې بار کړي سردلان به جهنم ته گذار شي دا مفلس دی دا غریب زما د امت دا سړی ډېر مفلس دی چې بلا کادونه عبادت کړو هېڅ یې په کار رانهلو ولې غصب یې کړو یاد ساتئ الله خپل حق معاف کوي الله خپل حق معاف کوي خو پردی حق چې څو هغه نه معاف کړی بالکل نه معاف کوي په صفا حدیث دی صحابي راغی یا رسول الله جهاد لازم زه دا خپل سر قربانوم دا خپل سورلي قربانوم دا مال قربان ما ته به الله بخښنه وکړي ما ته به الله ګناهونه معاف کړي ټول ګناهونه معاف کړي ویا او تا ته به الله ټول ګناهونه معاف کړي خو چې هغه صحابي څنګه لړه جبریل امین راغی الا الدین ده ته ووایه چې ګوره پردی حق نه معاف کوي سړي ته یې آواز وکړي وایي تا ته خو ما وایي چې تا ته به الله څه معاف کوي خو ګوره پردی قرض نه معاف کوي پردی حق نه معاف کوي ګوره پردی حق په ادا کوي ګوره اگر که ته شهید ځې الله په لاره کې شي اگر که ته جهاد فی سبیل الله کې شهید شي خو پردی حق په ادا کوي الله دې موږ له دا کور توفیق راکړي خفه کېږئ مه زما خبرې باز ترقي پېښور کې مې دغسې بیان وکړو مخکې حسن ګړی کې خلک راپسې راپاڅېده وی مولوي صاحب ته چې خلکو ته دا خویندې میندې موږ ته لمسې که نه وی ستا به انچایز ځمکه نه وي ته موږ ته ښځې لمسې دا خو ما دا چې ته خیر مانجری صحابې کې تپوس وکړه خیر دی الحمدلله موږ درونه یو خور زما د خور 10 کناله 15 کناله کېده ما ولا 10 کناله ورکړی تپوس وکړئ کسان ناست دي وی بس تی ویلی شي میراث مسله موږ نه جوړو علماو به پخوا چې سړی به مړ شي په قبر به دا مسله کوله په قبر به دا مسله کوله چې د دې میراثي څو خویندې دي سوری لوڼه دي سوری زامن دي په قبر کې به تقسیم وکړه اوس کدونه تیر شي هغه مشرانو خېټه یې چولي چې څوک پرې ناست دي او نور دغسې ورته لپړي لپړي کوي دا ظلم دی ظلم پلار چې وفات شي رور وفات شي د هغه چې میراث څومره پاتې شي د غم نه وروسته د میراثیان کیني یتیمانانو مال دې څوک ذمهواري واخلي بالغانو ترې خپل مال حواله شي دا مسله قرآن خو مده وایي قرآن صرف دا چې مونځ کوه اودس کوه روجې نیسه ادا کوه ادا کوه نه حقوق العباد کې به هم چې کوم دی لږ قدم به اوچتې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین